السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده او مخکې هم بعض شاګردانو دې متعلق پوښتنه کړې ده. بعض شیان ګروپ ته راواستئ چې وایي 2 واره کلمه شریفه ووایاست او نورو شلو خلکو ته یې ورسوي. که مو ورسوله په 3 ورځې کې به داسې د خوشحالۍ زیری ووینئ، او که مو نه ورسوله په 40 کاله کې به تاسې د خوشحالۍ خبره نه واورئ، غمجن به یاست. نو دی وایي دا د شریعت له نظره څنګه د موږ اوس څه وکړو. واقعیت محترمه دا بعضې ساده لوح انسانان د عوام عامیان خواران خو نو چې داسې خبرې وویني به عرب خو وبېرېږي چې که دا اوس نه ورسومه نو به زه د مصیبت او د غم سره به واقع سمه او رسول یې ګران کار وي. نو محترمه د ابي هريره رضی الله مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله مبارک ویلي دي، او رسول الله صلی الله مبارک 1400 کال مخکې داسې خبرې کړي دي چې هغه د رسول الله صلی الله معجزې دي چې هغه اوس واقع کېږي، راځي کې واقع او بیا به وروسته هم راته پېښ شي. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، په آخر د زمانه کې به هغه درواغجنان او دجالون وایي د دجل څخه د هغه تلبیس ته وایي ډېر مکرجن فریب کوونکي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په آخر زمانه کې به دجالون دا فریب کوونکي راوځي، کذابون درواغ ویونکي به وي، دروغ به وایي. یأتونکم من الاحادیث، تاسو به راتګ کوي په دې خبرو سره بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤکم، نه به تاسو اورېدلي نه به ستاسو پلرو اورېدلي، داسې ناوردي خبرې به درته را وړاندې کړي. ایاکم و ایاهم، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ځانونه وساتئ، تاسو له دوی څخه ځانونه وساتئ، تاسو د دوی نه ګمراهان کوي او نه دي تاسو دوی په فتنه کې اچوي، ځانونه ځینې وساتئ. نو واقعیت دا خبرې چې دا اوس راځي دا خو دا ټلیفونان چې پیدا سول دغه د جالونو کذابونو سره پیدا سول، نو خو دا ټلیفونان هم د دغه شیطانانو جوړ کړي دي دا کفارو، او دا چمن هم دې کره شروع کړو، دا د جالونو کذابونو هم د دې ټلیفونانو سره پیدا سول. پخوا خو نه دغه میسجان ول نه دغه کیسې وي. انو میسج درته راسي دا دونه اذکار که سړی په شپه روز دا دونه اذکار په دې شپه روز کې نه ورسول، په دې ورځ کې دې 100 نه پورته نه ورسول، د غم خبر به واوري، که دې ورسول سهار ته به دستي د شادۍ خبره واوري. نو محترمه دا هغه خبرې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې موږ ته ویلي دي چې په تاسو کې به هغه فریب کوونکي درواغجنان راسي، په تاسو کې به خبرې نشر کوي، هغه به حقیقت نه لري، نه به ستاسو پلرو اورېدلي او نه به ستاسو خپل اوریدلی. مالک رحمت الله علیه مبارک د دې حدیث متعلق وایي چې داسې خبرې به تاسو کوي چې نه به تاسو د پخوانو علماو څخه اوریدلی او نه به د پخوانو څخه اوریدلی، نوي شیان به په تاسو کې ایجاد کړي. نو په هغو کې یو دغه میسجان هم دی. مرقات جلد اول صفحه 256 رقم د حدیث 115 کتاب الایمان باب الاعتصام بالکتاب والسنه. نو محترمینو دغه د جالون کذابون کې ځان ما داخلوي، دغه میسج که هر چا واستوه، که هر چا پر فیسبوک باندې نشر کړي، دا به هم دغه حدیث لاندې راځي، دغه حدیث مستاق د دې حدیث به پر ده باندې تطبیق شي چې دی به هم په هغه فریبجنو او په هغه درواغجنانو په هغه د جالونو په کذابونو کې به داخل. ما دغه میسجان چا ته رسوي، ما دغه میسجان ګوري چې درته راسي دستي یې ډیلیټوي. ما ته وخت ملا یو دغه راواستوي وایي 2 وار که دغه ذکر وکړې نو به د یو خوشحالۍ سره به سهار ته مخامخ شي، که دې نه ورسوو ما هلته دستي ډیلیټ کړي. کوم شیان چې موږ ته دین او موږ ته شریعت او موږ ته قرآن موږ ته حدیث او موږ ته فقه راښولي دي باید په هغه باندې عمل وکړو. که زموږ دلایل هم 4 دي، یو شی اثبات د یو شي فضیلت چې موږ بیانوو په کتاب الله په قرآن سره وي، قرآن له هغه څه ساکت و یا قرآن کې نه و، حدیث رسول صلی الله علیه وسلم که په هغه کې هم نه و، بیا اجماع د امت که هغه هم نه و، بیا قیاس چې دغه دلایل 4 زموږ د دین اصول او دلایل. نو دغه د میسجانو استول و را استول دا خبرې دا ټول هغه درواغجنانې خبرې دي چې مسلمانان په انتشار او په تکلیف کې اچي، او بل دغه خلک د الله څخه وبېرېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک کوي څوک چې زما امت بیروي الله به په ورځ قیامت وبېروي. نو دا یو نوع بیره ده چې انسانان موږ تاسو بیرو، که د دې نه وکول داسې غټ غم در پیښ شي. دا ولې مسلمان بیره، ولې مسلمان ته اذى و ضرر ورسوي؟ نو دا هغه د دجالونو د کذابون خبرې دي، دغه درواغجنانو دغه تلبیسانو دغه فریبګرو خبرې دي. په دې پسې ما غوږ نه سي، ما باور په کوئ خاص په دا